هغې افغان حکومت دا یو دعوه هم کوي چې دا معاهده په کال 1951 کې یعنې 1949 کې دا ختمه شوې ده. نو تاسو څه ګڼئ چې افغان حکومت د دومره معاهدو نه پس د نړیوال قانون مطابق داسې کولی شي؟ یره افغانستان لکه څنګه چې تاسو وی هغې دا وایي چې دا موږ په 1949 کې ختمه کړې ده. هم ستاسو هغه سوال به زه دا ریپیټ کړم چې آیا دوی دا کولی شي د انټرنیشنل لا تحت؟ نو هغې جواب موږ ته راکوي ویانا کنونشن دی 1969 1969 د دې آرټیکل 22 که تاسو وګورئ نو هغه دا وایي چې هر هغه معاهده چې دا د بارډر سره د دوه ملکونو د پولیس سره نو یو پارټي چې دا یا یو ملک دا نشي ختمولی. دا ویانا کنونشن د انټرنیشنل لا دی. بیا یو بل د ویانا کنونشن دی د 1978 د هغې آرټیکل 11 دا وایي چې هر هغه معاهده چې بارډر سپیسیفای کوي نو دا یو ملک یونیلیټرلی یعنی یک طرفه طور به دا نشي کینسل کولی. نو افغانستان به مونږ کینسل کړی ده خو دا نه کینسل کیږي که دوی بین الاقوامي قانون مني که نه مني بیا خپله خوښه چې څه کوي او نو که نه مني نو بیا پکار ده چې بین الاقوامي عدالت کې د دوی څه کیس هم روان و خو هغسې مو نه شو. ښه جي او دا یو په انټرنیشنل لا یو درې لوی رایټران دي. یو جے جی سټارک د ده کتاب دی، یو بل دی اوپنهایمر د هغه کتاب دی په انټرنیشنل لا باندې، او بل دی جارج شوارزنبرګر. دوی درې واړه دا وایي چې کومه معاهده بارډر سپیسیفای کوي بارډر باره کې نو دا کینسل کېدی نه شي. ها په دې کې چینجز کېدی شي چې دواړه ملکونه راځي چې دواړه پارټي راځي. نو پاکستان خو دا نه غواړي چې دا کینسل شي یا دا چې کوم دې څه چینج شي نو هغې نشي کولی. د پاکستان خو سټینډ دا دی چې دا یو انټرنیشنلی ریکګنایز بارډر دی او دا یو کلوز چپټر دی. په دې باندې موږ نور خبرې نه کوو. موږ د انګریزانو دا بارډر موږ ته میلاو شوی دی، موږ سکسیسر سټیټ یو. نو پاکستان ځکه وایي چې موږ په دې باندې څه خبره نه کوو.